مالداري هم شته، پیسې هم شته، دنیا ډېره غټه ده، پیسې ډېرې زیاتې دي. ها دا د سیند دا تاسو پاکستان په دغه جنوب کوڅو کې براته څه شي پته درته نشته. یقین په خدای وکړه تاسو زموږ سره اوسئ انشاءالله العزیز. موږ به تاسو ته طریقې هم ښیو دلته د راتلو، اورې پیسو د ګټلو به راته هم ښیو، دلته به د راتلو هم ښیو. دنیا چې دا پیسې هم ډېرې دي، هر شی ډېر دی، بس صرف حوصله ساتئ، صرف حوصله ساتئ. یو څو ورځې مخکې زه د یو خپل ملګري سره په دې روډ باندې تېرېدم سهار ټایم کې، نو د شاته نه اچانک یو ګاډی راغی او زما د ملګري ته ټکر ورکړو او یو نوجوان و چې په نشه کې و د دې ځای نه موقع نه وتښتېد. دا خبره پولیس ته لاړه او څو ورځې په پولیس کې چلېده، هغوی انکوایري وکړه، جانچ پړتال او د کیمرو چیک اپ یې وکړو، نو هغه هلک یې راونیسو او دا کیس تقریبا 2-3 میاشتې په عدالت کې وچلېده. او پرون زما د ملګري ته تقریبا په جرمانه کې د هغې هلک نه عدالت 26,000 یورو واخیستې او ده ته یې ورکړې چې هغه پاکستاني تقریبا 80 لک روپۍ جوړېږي. نو ما ته پته ده چې اوس ستا په ذهن کې هم دا سوال راوچت شو چې کاش د دغه لږ په ځای باندې زه وی نو نن به زه هم لږ پدې شوی وم. د داسې قسم سوچ په ذهن کې راتلو مین وجه څه ده؟ 2024 کال تقریبا خپل منځ ته ورسېده او نن هم ته د یو کور په یو کوټې په یو ګوټ کې پروت یې او په دې حساب باندې نه چې خلک شپې او ورځ تر ورځه مالداره کېږي او ورځ تر ورځه ستاسو د مخې نه تېرېږي. د هغې مین داسې څه طریقه ده چې ته هم هغه لټون وکړې چې هغه طریقه پیدا کړې چې ته هم د هغوی په شان مالداره شې. حالانکه کوشش تاسو ټول یو شانې کوئ، خو بعضې خلک ستاسو د مخکې نه تېر شي او هغوی شپه او ورځ تر ورځه کروړپتیان شي او ته لا په هغه ځای باندې خړسرې ناست وي. نو هلو دوستانو، زه یم ستاسو ورور RJ شاهد خان. که موږ خپل ماضي ته لاړ شو نو زموږ زیاتر نیاګانې چې وي هغوی به موږ ته د پوهانو مشرانو، د پوهانو بادشاهګانو، د شهزادیانو او د پوهانو پهلوانانو هغه قصې چې به وي هغه به موږ ته کولې. په هغه وخت کې چونکې بجلي نه و ایجاد شوی او موبایل لا تر اوسه نه و راغلی، ټي وي لا تر اوسه کورونو کې نه و عام شوی، نو دغه سټوریانې او کهانیانې چې وي دا زموږ په ذهن کې وخت تر وخته چلېدې را چلېدې او زموږ په ذهن کې به یو داسې ایمیج جوړېدو. زموږ د نیاګانو د کهانیانو مطابق په پوهاني وخت کې د ښځو چې کوم د عشق او د محبت معیار چې و هغه د نارینه په پهلوانۍ او د هغو په مضبوطوالي باندې په دولت باندې نه او تر د شورو نه تقریبا نارینه ته دا ذهن جوړ کړی شوی و چې یو کس خپله ځمکه که نسته او د ځمکې نه خزانه راووته، یو کس په لار روانو د پیسو یو بوجۍ بیا مونده. او دا نن زمانه کې زموږ د پښتانه دي چې لکه کلک په دغه عقیده باندې ناست دي چې یاره داسې به یو ورځ راځي چې ما ته به هم یو خزانه په لاس باندې راځي. بیا د وخت سره سره دنیا ترقي وکړه، په دنیا کې بجلي راله، د بجلۍ سره رڼا راله، د هغې سره ټي وي راغی، د ټي وي سره موبایل راغی او ټي وي ړومبی داسې شی و چې دا زموږ معاشره کې انټرډیوس شو. د هغې وخت او دور مطابق زموږ زنانو په هغو ټي ویانو باندې هغه رواجونه وکتل او هغه ډرامې فلمونه وکتل چې هغوی د هغې کهانیانو سره بالکل مماثلت نه ساتو. بیا د وخت سره سره دنیا نوره ترقي وکړه او په دنیا کې داسې برانډز لانچ شو، لکه زه مثال تاسو ته درکړم چې مختلف قسم د بوټانو برانډز، د کاسمیټک او د کپړو داسې برانډز راووتو چې هغې هغه ټي وي باندې کتلي فلمونه زنانه د هغې مایند چې دی هغه مکمل چینج کو او د هغې مایند چې دی هغه اوس په پوهانو کهانیانو باندې یقین نه ساتي بلکې ټول شی په ریالټي باندې دی. زنانو چې کوم د عشق او د محبت معیار چې هغه د پهلوانۍ او د زوروالي او د طاقت نه ډایرکټلی کنورټ شو پیسې او دولت ته. او د شورو نه زموږ د ځوانانو یو داسې قسم ذهن جوړ کړی شوی و چې زموږ پوهانو مشرانو به موږ ته همیشه داسې قصې کولې چې یو ځوان او هغه د یو مالدارې جینۍ سره واده وکړو، هغه اچانک مالداره شو. که بل طرف ته وګورو نو اکثر به موږ ته همیشه دا په اورېدو کې ملاوېدو چې یو ځوان خپله ځمکه په پټي کې کار کو او هغه پټی که نه سو هغه ته خزانه میلاو شو. دا یو قسم مین سایکالوجي ده چې کله به مشرانو زموږ نه د ځمکې کار اخیسته او په موږ باندې به کوداله کنسته نو موږ ته به دا قسم کهانیانې کولې چې یاره دا ځوان چې دی دی زموږ سره د ځمکې د پټي په دې کار کې انټرسټ والي. د هغوی ځان له یو سایکالوجي وه چې هغه به موږ باندې اپلای کړه، خو زموږ د ځوان په ذهن کې هغه خبرې چې وي هغه شان پاتې شوې. خو اوس چونکې وخت بدل شوی دی، حالات بدل شوي، نوي نوي برانډز راوتي، ښځې چې دي د هغوی هغه مانګز او ډیمانډ چې دي هغه بدل شوي دي. هغه خبره چې ده هغه اوس د نارینه د مضبوطوالي او د هغه د پهلوانۍ نه ډایرکټلی کنورټ شه دولت ته. ها نو بیا داسې څه طریقه ده چې هغه موږ اپلای کړو چې په هغې باندې موږ ورځ تر ورځه
مالدار شو څنګه چې دا نور خلک مالدار کېږي. ګوره کم خلک چې ستاسو د مخې اچانک مالدار شي داسې یو قسم طریقه نشته د مالدارۍ چې په هغې باندې سړی شپه تربه یا ورځ تر ورځه مالدار شي، خو ناممکنه نه ده، ممکنه ده. د انسان په وجود کې دماغ واحد داسې یو شی دی چې د هغې ته صحیح قسم کوډینګ وکړي او دماغو ته په صحیح وخت باندې صحیح ډاټا فراهم کړي، نو تاله د هیڅ کار کولو ضرورت نشته. بس صرف دومره ده چې تا ته خپل دماغ ته دا خبره کولی چې ما نه دا کار کولی، باقي ته ځان له سر ټکي نه، باقي دماغ پوه شي د هغه کار پوه شي. دنیا شی خلک دی ګوره، بعضې نیم خلک دی د اتیاو کالو نه شروع کړي مخ په بره لاړ شي، بعضې نیم خلک دی چې د 1200 کالو نه شروع کړي په 13 کې مړه شي، بعضې خلک دی د 40 نه شروع کړي په اتیاو کې مړه شي. د مزدورۍ د مالداره کېدو او د مخ په وړاندې تلو د دې هېڅ قسم حد نشته. خو انسان چې کله په کم عمر کې که هغه 40 کلن دی که 50 کلن دی که ماشوم دی که وړوکی دی چې په کم عمر کې هغه خپلو مزغو ته هغه سوټیبل ډاټا ورکړه، هغه د خپلو مزغو هغه سوټیبل کوډینګ وکړو، دی به مخ په وړاندې ځي او دی به مالدار کېږي، دا به پیسې. د خبرې مین مطلب مې دا دی چې ځان د کمفرټیبل کم زون چې د هغې نه ځان راوباسئ، کوم چې ستاسو ون سایډ لو دی د دې نه ځان راوباسئ. دنیا ګوره نن بدله، دنیا چې په دې دنیا چې ریت نشي که نه او بالکل لکه سکاره نشي، کامیابي نشتی. بعضې نیم خلک چې دی هغه ډېر په اسانه باندې هم کامیاب شي، د هغې مین وجه هغوی په صحیح وخت باندې خپل مزغو صحیح کوډینګ وکړي او صحیح فیصله والي، هغه وروسته ورځه مالدار هم شي او هغوی لاس له ښکلې پیسې هم راشي. خو د کمفرټیبل زون نه چې نه یې راوتی، ما یې څنګه تاسو ته د خپل مثال درکو چې دلته چې سهار به دې یخنۍ کې پاسې نو ماښام له مالدار. خو که تاسو چېرې د کمفرټیبل زون نه ځان راویست، مالداري هم شته، پیسې هم شته، دنیا ډېره غټه دی، پیسې ډېرې زیاتې دي. ها دا د سیند تاسو پاکستان په دغه جنوب کوڅو کې براته څه شي پته راته نشتي. یقین په خدای که تاسو زموږ سره اوسئ انشاءالله العزیز موږ به تاسو ته طریقې هم ښیو دلته د راتلو، اورې پیسو د ګټلو به راته هم ښیو، دلته به د راتلو هم ښیو. دنیا چې دا پیسې هم ډېرې دي، هر شی ډېر دی، بس صرف حوصله ساتئ، صرف حوصله ساتئ. زما زیات تر کم هلکان چې دي چې هغه په ډپریشن کې دي، دا زیات هلکان چې زیات د په هر ټایم دا شاعري وري دا دوکي دغه زه یم چې دا تاسو زر د ډپریشن نه راوباسم. ها نو زموږ د معاشرې چې اوسني کوم پښتانه ځوانان دي که نه، ګوره ځوانانو بالکل به حوصله نه بایلئ، دنیا ډېره غټه ده. دا تاسو چې کوم په ون سایډ لو کې دا په کوم کمفرټیبل زون کې چې د دې نه به ځان راوباسئ ګلونو. زه به هم ملګرتیا کوم، طریقې به راته هم ښیم، زه چې څومره زمانه کېږي زه به درته کوم. ګوره ستا والد صاحب چې دی هغه ږیره سپینه شوې ده، هغه تقریبا بوډا کېدو غره دی. ته د یو خپل کور اخرنی ستوری اورې، ستا چمکېده چې دي دا ډېر ضروري دي. او انشاءالله العزیز چې د وخت سره سره به زه ستاسو ملګرتیا کوم، زما نه چې څومره کېدای شي زه به ستاسو ملګرتیا کوم. هر هغه طریقه چې ده چې په هغې تاسو ډپریشن نه روځئ، تاسو د خپل کمفرټیبل زون نه روځئ او تاسو دې سټیج ته رسېږئ. نو دنیا ډېره غټه ده، په دنیا کې د هېڅ شي کمی نشته، دولت هم ډېر دی، حسن هم ډېر دی، مال هم ډېر دی، هر شی ډېر دی. خو دا دماغ چې دي دې دماغ دې سافټویر ته په صحیح طریقې باندې هغه ډاټا فراهم کا، باقي دی به ځان لکئ. او که تاسو موږ د یوټیوب نه ګورئ نو سبسکرایب کړئ، او که موږ د پیج نه ګورئ نو فالو کړئ، ځکه چې په سبسکرایب او فالو باندې پیسې نه لګي، دا بالکل فری دی. ګوره زما په دې ویډیو کې زیات کټونه راغله او دغسې یو سپی دی، زه اکثر د ده په مخ باندې تېرېږم، دا مرغوت غاپي زما ټوله ویډیو خرابه کړه.